بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدقت يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دا الله رب العزت ففضل سره نو قرآن شروع کړی دی او لګیا یو په دې کې. نو پرونی چې کوم سبق دی زموږ په زړونو باندې پردې دي، الله د هغې جواب ورکړ. اوس ورته الله رب العزت وایي چې هر کله به تاسو ته رایي ولما جاءهم، او هر کله چې به راغی دوی ته کتاب من عند الله د الله د جانب نه، هر کله چې راغی دوی ته کتاب د الله د جانب نه، مصدق داسې کتاب چې هغه تصدیق کوونکی لما د هغه څه معهم چې دوی سره د کتاب ته پیغمبر د حقوالي دا دلیل دی چې هغه به د مخکې کتابونو انکار نه کوي، هغه به د هغې منونکي. نو د دې د لما معهم چې دوی سره څه دي د هغې تصدیق کوي، مني چې دغه حق عیسی علیه السلام حق دی، موسی علیه السلام حق دی، داود علیه السلام حق دی، نور پیغمبران ټول چې دي دا حق دی، تورات زبور انجیل دا حق دی، صحائف حق دی. نو اوس چې کله دله دا پیغمبر راغی دی د دې نه انکار وکړه. ولې دې وکړه؟ د خپل ضد او عناد د وجې، د دولت د ختمېدو د وجې. حالانکې دی به داسې کول چې دعاګانې به چې غوښتې د چا سر به جنګ و، نو دعاګانې به چې غوښتې نو د رسول الله سلم په برکت سر به دعا غوښتله، یا بشارت به د رسول الله صلی الله علیه وسلم کو خلکو ته به وي دا کافران به په دې ورو چې آخري پیغمبر به پیدا شي، بیا به مونږ خبرې کو، مونږ به د هغه ملګري. خیر نورم خبرې. اوس دلته د وسیلې خبر راغله، نو بس بلا کیسې دي پکې، خو دلته اسانه ما داسې به وکړو چې هم فهمئ چې تاسو هم پرې پوهېږئ. مونږ چې کوم بنده دا وایي چې خدایه پاکه زما د نیکو اعمالو د وجې، مثال په طور ما د 4 رکعته لمونځ وکړو، خدای پاک دې په برکت ما ته بښنه وکړي، زما پلانکي کار وکړي، دا بالکل جایز دی، چا پکې خبره نشته. دویم نمبر یو بنده وایي چې خدایه پاکه د امام ابو حنیفه رحمه الله په برکت سره، یا چې دی د شاه اشرف علي تنوي صاحب په برکت سره، یا چې دی نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت او توفیل سره خدای پاک زمون پلانکی کار وکړي، او د ده په زړه کې دای چې د ده په زړه کې دا نه چې بای دا کار مال رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي، یا امام ابو حنیفه صاحب کوي، یا شاه اشرف علي تنوي کوي، نو بس بیا دا دعا صحیح ده. او کنه دی وای چې بای دا کار مال چې دینو شاه اشرف علي تنوي کوي، یا چې دی پیر بابا کوي، یا عبدالقادر جیلانی کوي، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي، نو بیا دا وسیله صحیح نه ده. او که چېرته د ده د عقیده دی چې خدای پاک یې کوي د دې په برکت سره صرف دعا غواړم، نو بالکل صحیح ده، کولی شي. ولما جاءهم، هر کله چې راغی دوی ته کتابو من عند الله د الله د جانب نه، مصدقون چې تصدیق کوونکي ولي ما د هغه څه معهم چې دوی سره دي، چې دوی سره وکانو ودي من قبل، دغه توسل والا خبر، وکانو ودي من قبل مخکې د دینه یستفتحون چې فتح به یې غوښتله په برکت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره، علی الذین په مقابله د هغه کسانو باندې کفرو چې کفر یې کړو. فلما جاءهم، بس کار کله چې راغی دوی ته ما هغه پیغمبر عرفو چې دوی پیژند، الله دوی مبارک بیا وایي دوی داسې پیژني چې گویا څنګه چې دوی خپل بچي پیژني. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول نښې په هغې کې موجود وي.
ما هغه پیغمبر عرفو چې دوی پیژندو کفرو به نو انکار یې وکړ د هغې نه فلعنت الله بس لعنت د الله تعالی دې وي علی الکافرین په کافرانو باندې د الله لعنت دې پې وي چې دې ته پته هم دو انکار یې ته وکړ. اوس الله رب العزت وایي بئس ډېر بد دي ما هغه څه اشترو چې خرڅ کړي دي به په هغې سره انفسهم خپل ځانون لره ان دا خبره یکفرو چې کفر وکړي ان په دې خبرې سره یکفرو چې کفر وکړي د خو ځان خرڅ کړي سړی کفر کوي ان یکفرو چې کفر وکړي بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی بغیا د وجې د سرکشۍ ان په دې خبره باندې ينزل الله چې نازلوي الله رب العزت من فضله په خپل فضل سره په دې خبره باندې انکار وکړي بئس ډېر بد دي ما هغه اشترو چې خرڅ کړي دي به په هغې سره انفسهم خپل ځانونه ان یکفرو دا خبره چې انکار وکړي بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړي دي الله تعالی بغیا د وجې د سرکشۍ د وجې د انکار کوي. اوس خبره څه دا انکار دی ولې کوي ان په دې خبره ينزل الله ينزل چې نازل کړي دی الله تعالی من فضله د خپل فضل نه علا من په هغه چا باندې یشاء چې غواړي من عبادي د خپل بندګان دی وایي چې بھائی دا خدای پاک دا پیغمبري په دې بنو اسماعیلو کې ولې راوسته په من کې ولې رانله نو بس خدای پاک چې دی د دې وجې چې دی نو د دې وجې ایمان نه راوړي چې دا پیغمبري په من کې ولې رانله نو بغیان د وجې د سرکشۍ ان ينزل الله په دې خبره چې نازل کړي دی الله تعالی من فضله د خپل فضل نه علی من په هغه چا باندې یشاء چې وغواړي من عبادي د خپل بندګانو نه فباؤ بس اخته شول دي بغضب علی غضب په غضب د پاسه د غضب وللکافرین د کافرانو دپاره عذاب مهین عذاب شرمونکي دی د مسلمان دپاره عذاب د پاکۍ دی او د کافر دپاره به شرمونکي عذاب وي الله هم دې وساتي اوس بغیان د وجې د سرکشۍ نور څه وجه نه وه سرکشي وه پکې بس او چې الله رب العزت کوم نازل کړو نو د هغې نه انکار وکړو چې بھائی زنګ په خوښه د پیغمبر راغلی اوس الله رب العزت وایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او هر کله چې ویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړي دی الله تعالی چې دوی ته به وویل شي چې ایمان راوړئ په هغې باندې چې الله تعالی نازل کړي دی نو قالو دوی به څه وي قالو نو وویل به دي نؤمنو ایمان راوړي دي موږ بما په هغه څه باندې انزله چې نازل کړي شوي دي علینا په موږ باندې زموږ طرف ته داسې په الف لام رامیانو یې ورته یې سړیه موږ خو ایمان راوړی دی که نه پس هم راوړی دی هلکه د خره زامنو تاسو خو چې دی نو ګډې وډې کوئ دوی به وایي چې سړی په موږ چې کوم رانازل شوي په هغې مې ایمان راوړی که نه قالو نو وایي دي نؤمنو ایمان راوړی دی موږ بما په هغه څه باندې انزله چې نازل کړي شوي دي علینا زموږ طرف ته ویکفرون او انکار کوي بما په هغه څه باندې وراه چې سوا د هغې نه دي چې د هغې نه ما سوا د هغې نه علاوه سم دي د هغې نه انکار کوو نه قرآن منو نه انجیل منو ځکه یهودیان وایي موږ انجیل نه منو عیسایان وایي موږ تورات نه منو نو هر باطله فرقه دي به وایي چې دا بل موږ نه منو او اسلام دی حق مذهب دی دوی موږ دا ټول منو بیا ورته وګورئ وإذا قیل لهم هر کله چې ویل شي دوی ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزل الله چې نازل کړی دی الله تعالی قالو نو وایي دوی نؤمنو ایمان راوړي دي موږ بما په هغه څه باندې انزله چې نازل کړي شوي دي علینا زموږ طرف ته ویکفرون او انکار کوي دوی بما په هغه څه باندې وراه سوا د دې نه چې دي د دې خپل کتاب نه چې سوا څه دي د هغې نه انکار کوي یا د خپلو خبرو نه وهو الحق حال دا دی چې دا قرآن حق دی مصدقا تصدیق کوونکی دی لما د هغه څه معهم چې دوی سره دي قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم فلم تقتلون انبیاء الله ولی تاسو قتل کوي تاسو ولې قتلول انبیاء لره من قبل مخکې د دینه ان کنتم مؤمنین که چېرې تاسو مؤمنان ګوره موږ هم د پښتنو معاشرو کې وایي چې مړه دا خو ستاسې د خولې خبرې دي که ته داسې نیک سړی وې دا پلانکې کار دی ولیکو الله رب العزت هم ورته وایي
تاسو ته ګوره اسلام دین ته ګوره که چېرته تاسو داسې پاخه مسلمانان یې دا پیغمبران هم ولې شهیدان کړل تاسو بلا پیغمبران شهیدان کړي دي الله وایي داسې ورته ووایه که چېرته تاسو پاخه مسلمانان یې دا پیغمبران هم ولې شهیدان کړل ښه الله جواب کوي بیا الله رب العزت فرمایي ولقد جاءکم هر کله چې راشي تاسو ته هر کله چې راغی تاسو ته الله رب العزت هر کله چې راغی تاسو ته موسی علیه السلام هغه خبره د مخکې تېره شوې بالبینات په ښکاره دلایلو سره ثم اتخذتم العجل نو بیا تاسو ونیسئ سخي لره من بعده رستو د هغه د تلونه هغه چې کله لاړ تاسو سخي لره ونیسئ په معبودیت سره هغه ته خپل معبود وي خدای مو وي داسې خره وی چې سخي ته خدای وي وانتم ظالمون او تاسو وی ظلم کوونکي واذا اخذنا بها وقت چې واغستله منګه میثاقکم په ښه وعده ستاسو نه ورفعنا اوچتم که فوقکم الطور د پاسه د ستاسو تور غر مخکې ما تاسو ته تذکره کړې وه چې دوی وایي چې یاره دا کتاب خو به موږ منلی خو پته نه لګي چې دا ستا طرفه که د خدای د طرفه دی بیا یې خدای دې را سره خبرې وکړي نو خدای موسی علیه السلام خبرې کولې دوی اورېده دوی وایي دا کوم دا خو در طرفه راځي وایي چې موږ خدای په خپلو حتی نر الله جان چې په خپلو سترګو خدای وینو داسې ارامیانو چې به خدای ورته چې ښه نو خدای پاک به کوی تور غر راوچت که چې راوچت که مړه شو بیا راژوندی شو بیا به دا غر چې راوچت شي نو ویارېده په سجده پراته په یو سترګه به یې هغې ته کته نو سیوی خذو موږ ورته ونیسئ الله رب العزت موږ ورته ونیسئ ما هغه څه آتیناکم چې درکړم دي تاسو ته ما هغه کتاب آتیناکم چې درکړم دي تاسو ته بقوت په قوت سره واسمعوا واورئ په قوت سره هم راټینګئ په علمیت سره راټینګئ او بیا وره دغه کې جسری د احکامات وره عمل به وکړي قالو نو ویل دي سمعنا اورېدلي دي موږ وعصینا او هېر کړي دي موږ داسې وي ګوره سمعنا اورېدلي دي موږ وعصینا هېر کړي دي موږ ولې ځکه واشربو چې پرېوتلي وو شامل شوي وو فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجله اچولی شوي وو فی قلوبهم العجله په زړونو د دوی کې محبت د سخي یا سکولی شوي وو فی قلوبهم العجله په زړونو د دوی کې محبت د سخي بکفرهم په سبب د کفر د دوی ځکه محبت هو داسې شی دی چې دا سترګې ړندې کړي بیا په هغې باندې اثر نه کوي نو د دوی په زړونو کې د سخي محبت راغلی و دا کفر د وجې قل ورته ووایه ای پیغمبره ای معنی څه شوه واشربو اسکولی شوي فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجله محبت د سخي بکفرهم په سبب د کفر د دوی قل ورته ووایه ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم بئسه ډېر بد دی ما هغه یامرکم چې حکم کوي تاسو ته به په هغې باندې ایمانکم ایمان ستاسو ان کنتم مؤمنین که چېرې یې مؤمنان ګوره الله ناشنا جواب ورکړه الله وایي دا ستاسو چې کوم ایمان دی دا خو ډېر ناشته کله د سخي عبادت کوئ کله ګوره اخري پیغمبر هم نه منې نو دا داسې ایمان دی که چېرته ستاسو دا ایمان داسې وي نو دا خو ډېر بد ایمان دی دا څه صحیح ایمان نه دی الله رب العزت دی به بیا وي تاسو ته ما ویلي چې یا به موږ ورځې صرف دا جهنم ته ځو یا به 40 ورځې ځو اول خو به د 100 ځو نه او که چېرته ځو نو یو ورځو له دې لړ شو لکه مثال په طور د نن سبا جیلو غټان خلک هر قسمه ګناه کوي هر څه کوي قتلونه هم کوي بلا قتلونه کوي چې سړی نن دپاره خو جیل نشته او که شته نو بس یوه ورځ نیمه جیل دی هغه هم څه جیل دی خو ځه او یوه ورځ نیمه پس به بیا راوځم بیا به یا لندن کې ګرځم او یا به په سعودي کې ګرځم یا به بل ځای ګرځم زموږ دپاره سره جیل نشته قانون نشته زموږ دپاره خو نشته او که یې نو چېرته یوه څو ورځې دي خیر دی نو داسې د مسلمانانو چې کوم ملکونه دا کومه لوبه چې مسلمانان په ملکونو کې کیدی شته دغه د دې سوچو نو الله رب العزت ورته فرمایي الله رب العزت ورته داسې وایي الله رب العزت ورته وایي چې ښه نو که چېرته داسې چې تاسو یې چې ورځې یا 40 ورځې به دې ځکه وي چې د یهودیانو یو روایت ته دی وایي چې 1000 کاله عمر چې دا د دنیا 1000 کاله عمر دی او 40 ورځې به ځکه یادو چې د سخي هغه عبادت پې یادو نو الله رب العزت ورته وایي چې ښه که داسې تاسو رښتونو یې نو بس بیا خو د خدای پاک نه مرګ وغواړئ ځکه چې ستاسو دپاره جنت دی جنت درته الاټ شوی دی نو خدای وایي چې په دنیا کې ګرځئ په دنیا کې څه کوې دلته خو غمونه دي المونه دي
څوک چې دی نو د چا رور د رور نه خپه یو پلار د زوی نه خپه یو زوی د پلار نه خپه یو یو ملګری د یو نه بل نه خپه بل د بل نه خپه د دنیا نظام داسې روان دی ټول غمونه دي څوک پکې خوشحال نشته نو الله رب العزت ورته چې بیا خو هغه زندگی وغواړئ والآخرة خیر وابقا قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان کانت که چرته وي لکم ستاسو دپاره الدار الاخرة کور د آخرت عند الله په نزد الله تعالی خالصة خالص دی به صرف زموږ جنت دی داسې پټې کې اغشتي من دون الناس علاوه د نور خلقونه نو الله رب العزت ورته چې دونه نیکانې فتمنوا الموت تمناو کې د مرګ وغواړئ مرګ لره دې وجې نومونه چې دا اسلامي ښودل پکاري داسې نه چې بس ته قرآن ته وګورې نو چېرته د ربیحت نوم ایښي او په قرآن کې فرعون راغلی نو چېرته د فرعون ایښي او چېرته د چې دی نو ابولهب ایښي او ته چې قرآن کې راغلی یا چېرته یې تمنا ایښي او دا نومونه نه چې کوم قرآن والا د نومونه دي یا قرآن کوم غوره کړي یا اسلامي دي صرف دغه ته مه ګوره چې قرآن کې راغلی نه معنی وګوره دغه وګوره د هغې مطابق نوم پکاري ها دا خیر پکې اس زمن کې خبر را د نمونه را ترایات شو دغه شان نمونه خلک کتی ځکه قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان کانت که چېرته وي لکم ستاسو دپاره الدار الاخرة کور د آخرت عند الله په نزد الله تعالی خالصة خالص من دون الناس علاوه د نور خلقونه فتمنوا الموت نو تمناو کې د مرګ ووایه چې راکړي خدای موږ لره مرګ وغواړئ د خدای نه ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتیني هلته خپله چاړه خو ورته اوبو کې ښکاري که نه خدای پاک نه هم مرګ هم نه غواړي نو خدای څه وایي خدای ته خو پته ده که نه ولن یتمنوه او هرګز به دي تمنا ونه کړي د مرګ ابدا هېڅکله هم دي د مرګ تمنا نه کوي ولې وجه څه ده چاړه ورته اوبو کې ښکاري څه دي بما په سبب د هغې قدمت ایدیهم چې لیږلي دي لاسونه د دوی د دې لاسونه خو لیږل کړي ګناهونه یې کړي دي رشوت یې اخیستی دي هر قسمه والله الله رب العزت علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې ولتجدنهم او د دې دا خواهش ته چې موږ له ښه ډېر عمر راکړی شي نو الله څه وایي ولتجدنهم او خامخا ته به عمومي دي لره احرس الناس ډېر هیرسناک علی حیات په زندګۍ باندې په ژوند باندې دی وي چې مړی یو 1000 کاله عمر مې دی وي خو سړی یو 2000 کاله او بلا دغه یو پیره یو عالم راغی درس نه هغه ویل لکه وایي د مرګ فرشته چې ملک الموت یا خو اسرائیل علیه السلام وفات شو نو ټول حیران شو یا څنګه وفات شو نو په خندا شو یا ځکه وفات شو یا بلانکي ځای کې تاشقین یې نوم یا دغه شان څه نوم د ادبو کتابونو کې نوم راځي وایي هغه 93 کال عمر دی او هغه د حکومت سره لیکل وکړو د 215 که د 100 کالو چې دومره وخت به تاسو زمانه د ځمکه نه علي د هغې سره دومره لیکل وکړو نو بس ده ته به وي دا پته چې اسرائیل علیه السلام وفات شوی دی نو دې وجې چې د دومره اوږده معاهده وکړو الله دې معافي وکړي نو د هر انسان دا خواهش فطرتي ته وه د انسان د عمر خوښي ولې ستاسو به نه خوښ چې د هر انسان عمر خوښ دی د ما به له عمر خوښ دی د هر چا دا خوښ دی چې زما عمر دې زیات شي او د خلکو دا هم خوښ دی ښه ډېر ګناهونه هم کوي وایي سړي اخره کې به توبه وباسو او توبې ته سم هم نه شي الله دې معافي وکړي دا د اخرې زمانې نښه ده چې مرګونه به ناڅاپه شي یو نښه پکې دا ده ولتجدنهم خامخا نو الله رب العزت وایي چې دې دومره هیرسناک دي د عمر یې دومره خوښ دی چې د مشرکانو نه هم زیات خوښ دی چې هغوی د سره کتاب نه مني د هغوی نه هم زیات عمر خوښ دی ولتجدنهم خامخا به ته عمومي دي لره احرس الناس ډېر هیرسناک علی حیات په ژوند باندې زندګۍ باندې ومن الذین دا او هم د هغې کسانو نه د هغې کسان اشرکو چې شرک یې کړی یود خوښوي احدهم هر یو د دوی نه لو یعمرو که چېرته عمر ورکړي شي 1000 سنه 1000 کاله وما هو او نه دي بمزحزحه وما هو نه دي دغه عمر بمزحزحه خلاصونکي دوی لره من العذاب د عذاب د الله تعالی نه د عذاب د الله تعالی نه که د عمر 1000 کاله شي 2000 3000 15000 16000 څومره کاله چې شي نو چېرته به ځي اخره کې به کم خوځي بیا به د الله سره معامله ده الله خو په دنیا کې په د کنټرول دی آخرت کې وما هو او نه دی دغه عمر بمزحزحه خلاصونکي دي لره من العذاب د عذاب د الله تعالی نه ان یعمر که چېرته عمر ورکړي شي 1000 کاله والله یقینا الله رب العزت بصیر لیدونکی دی بما په هغه عمل باندې یعملون چې دی کوي
بما په هغه څه باندې یعملون چې دوی کوي. الله رب العزت دې زموږ سم عمل نصیب کړي. آمین.